أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ کہف پنجلسم سپارہ آیات نمبر 60 وَإِذْ قَالَ او یاد کا هغه وخت چې او فرمایل موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته فتا په لغت کې ځوان ته ویل شي او چې کله نسبت یو خاص فرد ته وشي بیا ته مراد خادم وي نو دلته کې د موسی علیه فتا نسبت یو خاص کس ته شوی دی نو مراد د حضرت موسی علیه السلام خادم حضرت یوشع ابن نون علیه السلام دی وَإِذْ قَالَ او هر کله چې یاد کا هغه وخت چې او فرمایل موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته لا ابرحو چې زبه همیشه سفر کوما حتی تر دې پوری ابلغا چې ورسما مجمع البحرین د دوو سمندرونو د جمع کېدلو ځای ته او امضیا یا به زه سفر کوم حقبه تر ډېرې زمانې پورې حقب اهل لغت ویل دي چې حقب دا 80 کالو سفر ته ویلی شي او بعضو د دې نه هم زیات ښودلې ده خو اکثرو د لغت چې کوم مشران دي هغوی ویلي دي چې بس دا ډېرې زیاتې زمانې ته ویلی شي نو موسی علیه السلام د خپل شاګرد یا د خپل خادم ته ووی چې زه به همیشه دپاره سفر کوم تر دې پورې چې الله تعالی ورته نښه ښودلې وه الله تعالی ورته خاص ځای نه ښودلی معین ځای ورته نه ښودلی خو چې کوم ځای کې 2 سمندرونه یو ځای شوي وي هلته به زما دا بنده دا به دغلته کې موجود وي موسی علیه السلام امتحان کې اچو کړ نو چې 2 سمندرونه کوم ځای کې یو ځای شوي نو موسی علیه السلام د خپل خادم ته ووی چې زه به سفر کوم تر هغې پورې چې د 2 سمندرونو د جمع کېدلو ځای راشي او یا به زه کو دغه مې ونه موندو نو بس تر کومې پورې دا ځای نه راغلی زه به مخې ته سفر کوم نو د دې نه یو ادب دا راووتو چې د سفر په آدابو کې یو دا دي چې ستا سره کم ملګري وي په سفر کې نو هغه ته خپل منزل مقصود ښودل پکار دي دا د سفر د آدابو نه دي هو که چېرته څه مسئله یو دشمندار دی او یریږي نو که ته خپل د سفر ملګري د خپل ځای خپل طرف ونه ښودل هغه جدا خبره ده خو بعضې دا غټ خلک دی خپل خادمان د دې نه اډو خبري نه چې چېرته ځي خو وي راخېږه راپسې نو چې سړي ته ځای نه معلوم نو بس دی بیا په سفر باندې ستړي کېږي چې چېرته مونږ روان یو نو دا ورته ښودل پکار چې مونږ دې طرف ته ځو دې ځای ته ځو ځکه موسی علیه السلام د خپل ملګري د خپل منزل مقصود وښود دویمه دا چې د خپلو نوکرانو ته په نوکر سره آواز کول دا هم د آدابو خلاف دي او دا متکبرانه رویه ده د خپل خادم سره موسی علیه دلته الله تعالی چې کوم دی خادم نه دی فرمایلی فتا یې ورته په دې وجه باندې ویل دي چې دا خادم چې کوم دی نوجوان پکاري طاقتور پکاري نو خپلو خادمانو سړی په زوی سره آواز وکړي ښه خبره ده په ورور سره ورته آواز وکړي ښه خبره ده خو په نوکر سره آواز کول دا د انسان توهین دی داسې به نه کوي ځکه دلته موسی علیه السلام لفتاه خپل ځوان ملګري د خپل نوجوان ذکر کو خپل خادم ذکر نه کو موسی اذ قال یاد که هغه وخت چې وفرمیل موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته لا ابرحو چې زه به همیشه سفر کوم حتی تر دې پورې ابلغا چې زه ورسېږم مجمع البحرین د 2 سمندرونو د جمع کېدو ځای ته
او امضیا یا به زه روان یم حقبه تر ډېرې زمانې پورې. فلما بلغا پس هر کله چې دا دواړه ورسېدل مجمع بینهما د دوو سمندرونو د جمع کېدو ځای بینهما په مابین د دې دواړو کې دا دواړه سمندرونه چې کوم ځای جمع کېدل اکه ځای ته دوی ورسېدل نو دوی هلته کې آرام کو. موسی علیه السلام غټ غټ باندې چې کوم دی ډډه ولګوله وده شو او یوشع ابن نون علیه السلام ویښو نو نسیا نو یېر شو د دې دواړو نه حوتهما د دې دواړو هغه میې دوی د ځان سره میې اغوستې وو. الله تعالی ورته دا نښه ښودلې وه چې کوم ځای کې دا میې ژوندې شو د سمندر ته ټوپ کو دک هلته به زما دغه بنده چې کوم دی موجود وي. نو بعضې مفسرینو ویلي دي چې دا میې دوی د ناشتې دپاره د ځان سره اغوستې وو په ټوکری کې او رید کړې میې وو نیم یې خوړلې وو او نیم چې کوم دی پروت و. نو چې دوی کله دغه ګډ سره آرام کوو نو دک هلته دا نیم میې ژوندې شو او سمندر ته یې ټوپ کو. نو یو معجزه خو دا شوله چې نیم میې دي رید کړې میې دې ژوندې شو او سمندر ته یې ټوپ وو. او دویمه دا چې دا په سمندر کې تر کمې پورې روان و د سوړه جوړوله یعنې اوبې ودرولې وي نیم یې دې طرف ته کړې وي نیم یې مکمل لارې پکې جوړه کړې وه تر کمې پورې شتلو. او بعضې مفسرین وي چې نه دا میې خوړلې هم نه و رید کړې هم نه و خو دا مړ میې و او ژوندې شو. دا دواړه روایتونه موجود دي. نسیه قرآن مجید صرف دکه فرمایي چې نسیه حوتهما یېر شو د دې دواړو نه خپل میې فاتخذ پس ونیسله دې میې سبیله خپله لاره فی البحر په سمندر کې سربا د سورنګ په شکل سرب دا سورنګ ته ویلی شي د سورنګ په شکل باندې لار ونیسله تر کمې پورې شتلو نو بس په دې اوبو کې سورې جوړېدو سورنګ پکې جوړېدو. نو یوشع ابن نون علیه السلام چې کله موسی علیه السلام راپاسې زه به ورته دا خبره یاده کړم خو چې کله موسی علیه السلام بیدار شو نو د یوشع ابن نون علیه السلام نه دا خبره یېره شوله. نو فلما جاوزه پس هر کله چې دا دواړه تیر شول قاله د کوم ځای نه د دغه ځای نه تیر شول لاړل مخکې یو ورځ یو شپه مزلې وکړو. قاله نو وفرمایل موسی علیه السلام لفتاه خپل ملګري ته خپل ځوان ته خپل خادم ته آتنا چې راوړه مونږ ته غداءنا زمونږ هغه ناشته زمونږ هغه ناشته مونږ ته راوړه. وي تر دغې پورې دې نه وږي کېدو خپل منزل مقصود ته چې نه ورسېدلی نو دې نه وږي کېدو نه ستړی کېدو خو چې کوم د ده منزل مقصود و د هغې نه ور ووړېدو موسی علیه السلام باندې لوږه هم راغله او ستړی هم شو. قال لفتاه موسی علیه السلام خپل ځوان ملګري ته وفرمیل آتنا راوړه مونږ ته غداءنا زمونږ هغه ناشته لقد لقینا په تحقیق سره زمونږ ملاقات وشو مونږ وموندله من سفرنا هذا زمونږ د دې سفر نه نصبه تکلیف او ستړی مو د دې سفر نه وموندله. لقد لقینا په تحقیق سره مونږ وموندله من سفرنا هذا زمونږ د دې سفر نه نصبه ستړی تکلیف مو ترې وموندو. قال نو خادم یې ورته وفرمیل ارأیت آیا تا ولیدو اذ په هغه وخت کې اوینا چې مونږ ناستو الی الصخرة د هغې غټ سره فانی نسیتو بېشکه زما هیر شو الحوت هغه میې مطلب یې دا دی چې تا هغه میې نه ولیدلې چې مونږ د دې ګډ سره ناسو مې زما نه ور ټوپ کو او بیا چې کوم دی په دې اوبو کې روانو سورنګ یې جوړ کو تا نه ولیدلې نو فانی نسیت الحوت نو بېشکه زما هیر شو هغه میې یعنې د میې خبره مې هیره شوله چې تا ته مې کړې وي. وما انسانیه او هیر نکړو زمانه وما انسانیه او خیر نکړو زمانه دغه میې هو ضمیر میې طرف ته راجع دی وما انسانیه او هیر نکو زمانه هغه یعنی میې الا الشیطان مگر شیطان را نه هیر کو ان اذکره دا چې ما ذکر کړی وي د هغې تا ته دا خبر را نه شیطان یې راکړله واتخذ او انیسله سبیله واتخذ او دی میې انیسله سبیله خپل لاره فی البحر په سمندر کې عجبه په عجیبه طریقه باندې یعنې دا میې چې مخې ته ذکر کړو سرابه یعنی سورنګ چې کوم دی جوړ کړو
او دلته کې زیر واتخذ سبیله فی البحر سربا د اونی سره په سمندر کې خپل لار په عجیبه طریقه. نو عجیبه طریقه دا چې سورنګ پکې جوړ کوم، ناشنا طریقه وهر قیادت کارو. قال ذلك، نو موسی علیہ السلام تو فرمایل، قال موسی علیہ السلام فرمایل ذلك هم دا هغه ځایو، ذلك ما هم دا هغه ځایو كنا نبغي چې مونږ لټو. نو فرتدا بیا هغه دواړه واپس شو، فرتدا بیا هغه دواړه واپس شو، موسی علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام علی آثارهما په نښو د قدمونو خپلو، قصصا چې کتلې په کومه لار چې دی راغلي په اکه لار یو ورځ یو شپه مزل یې کړی. نو چې دا خبره ورته یوشع بن نون علیہ السلام وکړله، نو موسی علیہ السلام وایي چې زمونږ منزل مقصود خو دکه ځای و. نو د اکه ځای نه په هغه خپل لار باندې دوباره راوپش شو چې دا خپل ځای ومومي. فوجدا، نو دې دواړو وموندو یوشع بن نون علیہ السلام او موسی علیہ السلام عبدا یو بندا من عبادنا زمونږ د بندگانو نه. الله تعالی ورته عبد لفظ استعمال کو. قرآن مجید کې د حضرت خضر علیہ السلام دلته کې نوم نشته دی، خو الله تعالی مطلق بیان کړی دی چې زمونږ یو بنده دی هلته کې وموندو. خو بیا بخاری شریف کې د نوم حضرت خضر علیه السلام راغلی دی چې دا خضر علیه السلام د الله د بنده نه مراد دلته کې حضرت خضر علیه السلام چې خضر علیه السلام دلته کې هغه دی وموندو. و حضرت خضر علیه السلام پیغمبر دی او کو حضرت خضر علیه السلام د الله تعالی ولی دی. نو بعضی مفسرین وایي چې دا د الله تعالی ولی دی، د الله تعالی پیغمبر نه دی. خو اکثر جمهور مفسرین وایي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. او هغې دلیل دا وایي چې هغې وایي چې خلاف د ظاهر شریعت خلاف هیڅ ولی ته دا اجازت نشته چې د شریعت خلاف کار وکړي. انبیاء علیهم السلام هم د شریعت د ظاهر شریعت کار نه کوي، خو کو یو کار د شریعت خلاف وکړي لکه د معصوم دا قتل دا خو او موسی علیه السلام هو تشریعي پیغمبرو، د دې وجې نه خو د هغه نه برداشت نه شوه که نه. پیغمبر نه چېرته چې د شریعت خلاف څوک کار کوي پیغمبر نه دا نه برداشت کوي، به خامخا په دې باندې نکیر کوي. او د دې وجې نه خو د حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ووایي چې زما او ستا ملګرتیا نه کېږي، ته صبر نشې کولی. نو دا ځکه پیغمبر دی چې ولی ته دا اختیار نشته دی چې دی د ظاهري شریعت خلاف یو کار وکړي. نو حضرت خضر علیه السلام چې دا کار کو، نو دا ورته د وحی په ذریعه باندې ښودلی شوی چې دا د دې سړي دا قتل د شریعت د شریعت د نورو احکاماتو نه مستثنا دی، یعنی د دې سړي دا قتل حلال دی. دا ورته د وحی په ذریعه باندې ښودلی شوی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چا تپوس وکړو، یو کس ورته خط راولېږو، ورته وی چې حضرت خضر علیه السلام د دې ماشوم دا قتل کړی دی او حال دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې ماشوم به نه قتلی، نو په کومې باندې عمل وکړو؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته جواب ورکړو، ورته وی داسې کار دی چې حضرت خضر علیه السلام د چې الله کوم علم درکړی دی، کو دا علم تا ته الله درکو، هغه چې څنګه خبرو کو ته داسې خبر شو، نو ستا دپاره هم د ماشوم قتل جایز دی. نو مطلب یې دا و چې حضرت خضر علیه السلام خو پیغمبر او هغه ته د وحی په ذریعه باندې معلومه شوې وه. اوس د نبی علیه السلام نه پس خو بل پیغمبر راتلو والا نشته دی، نو دا خبره ناممکنه ده چې د حضرت خضر علیه السلام په شان علم الله تعالی بل چاته ورکړي. نو د دې نه علما وایي چې دا پیغمبر او د وحی په ذریعه ورته معلومه شوې وه. کو ولی ته د کشف او د الهام په ذریعه باندې معلومه شي، دا حجت نه دی د امت لپاره. د پیغمبر کار حجت دی ځکه د وحی په ذریعه باندې وي. ولی ته کو بعضې وخت کې الله تعالی کشف او الهام وکړي، هغه د امت لپاره حجت نشي کېدلی. بعضې جاهل صوفیان، مفتی صاحب لیکلي چې بعضې جاهل صوفیان داسې وي چې هغه د شریعت خلاف کار کوي، هغه وي طریقت جدا سیز دی او شریعت جدا سیز دی، حالانکه دا خو دواړه یو سیز دی. د شریعت خلاف کار دا هیڅ چاته اجازت نشته دی. اوس حضرت خضر علیه السلام د ماشوم وجلی دی، نو هغه تکویني طور پیغمبر و، په تکوینیاتو باندې مقرر کړی و الله تعالی. نو په دې علم باندې خبر کړو، د الله حکم ورته شوی د وحی په ذریعه باندې، د دې وجې نه د ماشوم وفات کړی دی، مړ کړی. نو د راجح کول د علماو دا دی چې دا پیغمبر و. البته بیا هم د حضرت موسی علیه السلام نه مرتبه کې به درجه کم دی. حضرت موسی علیه السلام پیغمبر دی،
اوس کو دا پیغمبر ومنلی شي چې حضرت خضر علیه السلام پیغمبر دی بیا رسالت نه ثابتېږي ځکه کتاب یې نشته دی کتاب پې نه دی نازل دغه رنګې امت یې نشته دی موسی علیه السلام باندې کتاب هم نازل دی او امت یې هم شته فوجدا دې دواړو وموند عبدا یو بنده من عبادنا زمونږ د بندګانو نه آتیناه الله وایي چې مونږ ورکړی هغه ته رحمتا رحمت من عندنا د خپل طرف نه وعلمناه او مونږ علم ورکړی هغه ته من لدنا د خپل طرف نه علما یو علم جدا قسم علم الله تعالی یې مونږ ته ورکړی دیو جن موسی حضرت علیه السلام تا سره چې کوم علم دی موسی علیه السلام ته وي دا ما سره نشته دی ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته دی قال نو فرمایل حضرت علیه السلام له دتا قال له نغه ویل دته موسی قال او فرمایل له دته موسی علیه السلام یعنی حضرت علیه السلام ته موسی علیه السلام فرمایل هل اتبعک آیا زب اتباع کوم استا علا پدې شرط باندې ان تعلمني چې ته زده کړې ما ته مما د هغې علم نه علمته چې تا ته درکړی دی رشدا هدایت هغه علم چې تا ته الله تعالی کوم علم درکړی دی نو د هغې علم نه به ما ته علم ښی په دې شرط به زه ستا چې کوم دی تابعداري کوم دلته کې علماو لیکلي دي کو دا شاګرد اعلی درجې والی استاز کمې درجې والی خو بیا په دې شاګرد باندې د استاز ادب او د استاز اتباع دا واجب ده چې دی به د استاز قدر او عزت ځکه د موسی علیه السلام مرتبه اوچته ده د حضرت خضر علیه السلام نه زیاته چې کوم دی اوچته ده بیا موسی علیه السلام وایي زه به ستا تابعداري کوم چې ته ما ته علم وښیې تعالی چې الله کوم علم درکړی دی قال نو حضرت خضر علیه السلام ورته وفرمایل انک بېشکه ته لن تستطیعا هرگز چې کوم دی طاقت نشي لرلی معي زما سره صبرن د صبرو ته زما سره د صبر طاقت نشي لرلی ته پته دا تشریعي پیغمبر دی دی به خامخا چې کوم دی په ظاهر باندې عمل کوي او صبر به ونکي وکیف تصبرو او ته به څنګه صبر وکړي علی ما په هغه څه باندې لم تحط چې تا احاطه نه ده کړې به په هغې سره خبره د پوهېدلو یعنی ته په هغه خبره باندې څنګه صبر وکړي چې تا ته د هغې خبرې د پوهېدلو څه علم نشته ته په هغه خبره پوهه نه یې د مخکې نه چې دا څه معامله ده په دې ته نه یې پوهه ته خو ظاهر ته ګورې که نه ته صبر نشي کولی زما سره قال موسی علیه السلام وکیف تصبرو او ته به څنګه صبر وکړي علی ما په هغه څه باندې لم تحط چې تا احاطه نه ده کړې یعنې تا نه دې راګیر کړي به هغه څیز لره خبره په پوهېدلو ستا په علم کې هغه خبره نشته ته صبر نشي کولی قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل ستجدوني زر ده چې ته به ومومې ما لره ان شاء الله کو چېرې وغواړي الله صابرا صبر کوونکي ولا اعصي او زه به نافرماني نه کوم لکه ستا امرا د څه خبرې او د څه کار د څه کار به زه ستا نافرماني نه کوم قال نو حضرت السلام ورته وفرمیل فإن اتبعتني کو چېرې تا زما تابعداري وکړله کو چېرې ته تابعداري وکړې زما نو فلا تسألني ته به سوال نه کوې ته به تپوس نه کوې زما نه عن شیء د هیڅ څیز باره کې فإن اتبعتني کو چېرې ته تابعداري کوې زما نو فلا تسألني نو ته تپوس به نه کوې زما نه عن شیء د هیڅ څیز باره کې حتی تر دې پورې احدثا چې زه بیان کړم لکه تا ته منه د هغې نه ذکره څه نصیحت او څه ذکر نو دا شرط ورته حضرت خضر علیه السلام ولګو چې تر هغې پورې به کو چېرته زما تابعداري کول غواړې زما تابعداري کوې نو زما نه به د څه څیز په باره کې تپوس نه کوې تر هغې پورې به تپوس نه کوې چې تر څو تا ته ما په خپله د هغې حقیقت واضحه کړي وي دا شرط ورسره ولګو نوستو بیا دا نورې خبر را روانې وإذ قال هر کله چې وفرمیل موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته لا ابرحو چې زه به همیشه سفر کوم حتی تر دې پورې ابلغه چې زه ورسېږم مجمع البحرین د دوو سمندرونو د جمع کېدلو ځای ته او امضیا یا زه روان یم زه سفر کوم حقبا تر ډېرې زمانې پورې فلما بلغا
پس هر کله چې دا دواړه ورسېدل مجمع بینهما د جمع کېدلو ځای د دوو سمندرونو بینهما د دې دواړو ترمنځ ورسېدو نو نسیا نو دې دواړو هیر کو حوتهما خپل مئی فتخذا دی مئی لار انیسل سبیله پخپل فتخذا پس انیسل دی مئی سبیله خپل لار فی البحر په سمندر کې سربا د سورنګ په شکل فلما جاوزا پس هر کله چې دا دواړه تیر شو دغه ځای نه قال نو فرمایل موسی علیه السلام لفتاه خپل شاګرد ته خپل خادم ته آتنا چې مونږ ته راوړه غداءنا زمونږ ناشته لقد لقینا په تحقیق سره مونږ وموندلو من سفرنا هذا زمونږ د دې سفر نه نصبا ستړیوالی او تکلیفو قال خادم عرض کو ارأیت آیتا اولیدو اذ په هغه وخت کې اوینا چې مونږ ناستو الی الصخرة د هغه لوی ګټ په خوا کې فإني نسیت الحوت بېشک زما هیر شو دغه مئی او د مئی هغه خبره وما انسانیه او هیر نکړو زمانه دغه مئی دا خبره الا الشیطان مگر شیطان را نه هیر کړه ان اذکره دا چې ما ذکر کړی وي د هغې تا ته واتخذا انیسل دی مئی سبیله خپل لاره فی البحر په سمندر کې عجبا په عجیبه طریقه باندې یعنې سورنګ جوړ کو قال ذلک نو فرمایل موسی علیه السلام ذلک ما هم دا هغه ځای و کنا نبغي چې مونږ تلاش کولو فرتد بیا هغه دواړه واپس شو علی آثارهما په نښو د قدمونو خپلو قصوصا چې قتل یې فوجدا بیا دې دواړو اومونتو عبدا یو بندا من عبادنا زمونږ د بندګانو نه آتیناه چې مونږ ورکړی و هغه ته رحمت من عندنا د خپل طرفنا رحمت من عندنا د خپل طرفنا وعلمناه او مونږ علم ورکړی و هغه ته من لدنا د خپل طرفنا علما یو قسم علم قال نو فرمایل له دته یعنی حضر علیه السلام ته موسی علیه السلام هل اتبعک آیا زب تابعداری کوم استا علا پدې شرط باندې ان تعلمنی چې تزده کړې ما ته مما د هغه څه نه علمتا چې تا ته علم درکړی دی رشدا د هدایت قال نو فرمایل حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته انک لن تستطیع بیشک تبه هرگز طاقت اون لري معی زما سره صبرن د صبر وکیف تصبرو تب څنګه صبر وکي علی ما په هغه څه باندې لم تحد به چې تا احاطه نوي کړې چې تا احاطه نه ده کړې خبره د به په هغې څیز سره خبره د پوهېدلو قال موسی علیه السلام وفرمیل ستجدوني زرد چې ته به عمومي ما لره انشاء الله کچری اغواړي الله صابرا صبر کوونکي ولا اعصي او زه نافرماني نه کوم لکه ستا امرا د څه کار او د څه خبرې قال نو حضر علیه السلام وفرمیل فإن اتبعتني کچری ته زما تابعداري کوې نو فلا تسألني ته سوال مه کوه ته به سوال نه کوې نو ته سوال مه کوه زمانه فلا تسألني ته سوال مکوه زمانه عن شیء د هیڅ څیز باره کې حتی تر دې پورې احدثه چې زه بیان کړم لکه تا ته منه د هغې نه ذکره څه ذکر او څه نصیحت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين